اره پېښور زلمی د 2017 ټیم دی جی دا هغه ټیم دی کم ټیم چې پېښور زلمی د پاره د پی اس ایل ټرافي ګټلې ده پی اس ایل ټرافي 2016 نواله 2024 پورې پېښور زلمی صرف یو ځل ګټلې ده او هغه ول هم دې ټیم ګټلې ده په دې ټیم باندې خبرې کوو د دې ټیم په کلاړیانو باندې خبرې کوو د کې اوس کم کلاړي پېښور زلمی سره موجود دي یو کلاړي هم د کلاړیانو کې پېښور زلمی سره نشته دي چیمپیون کلاړیان چې کم دی هغه کې یو کلاړي ډیرن سامي نشته دي جی چون کې ډیرن سامي سره د پېښور زلمی سورانه شوی نه ده خو کې دې شي دغه خپل اکټیویټیز وي سبیزي سکیجول وي دغه په ځای د پی اس ایل ته نه اویلیبل خو د پېښور زلمی د پاره اور په ټول پی اس ایل کې د ډیرن سامي ډیر اهم رول لري پاکستان ته چې کله 2017 او 18 کې پی اس ایل راتلو ورو کنه هغه ټایم په انټرنیشنل کرکټ په پاکستان باندې بندو نو کلاړیانو بچ د پاکستان نوم وښتو پی اس ایل غوړې یاد لري د دوبۍ کې باندې ایډیشن سٹارټ شو ځکه هغه ټایم په پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ نو بندو په بینو په او کلاړیان هم پاکستان ته نه راتل نو ځکه بدای په دوبۍ کې دغه پی اس ایل کولو بیا د سمې چونه په دویم سیزن کې دوبۍ کې کولو سه پاکستان کې کول غوستل چې هغه ډیر کلاړیان دا سوچ هغه دوبۍ نه واپس لاړو د لوي موږ تاسو سره پی اس ایل د لپاره پاکستان ته نزو او چې کم کلاړیان راغلیو آی کې ډیرن سمي پړوم بنیو او ډیرن سمي بنورو کلاړیانو تم مینر جاری کول چې تم سره پاکستان ته لاړ شو زره استا ذمہ دارم جاوید افریدی بولې زره استا ذمہ دارم ډیرن سمي بولې زره استا ذمہ دارم هغه ټایم کې مارټن ګاپټل ډیر هغه قرباني ورکړي او پاکستان ته راغلی د نیوزیلند ډیرن سمي و شین واټسون هغه هم پاکستان ته راغلی او هغه هم غټه قرباني ورکړي و دا چې درې څلور نور غیر ملکی کلاړیانو چې څه بغیر د خوف او خطر پاکستان ته راغلی و جی خیر راځي په دې ټیم باندې خبره کو دې ټیم کې د سره ډیوډ مالانو چې د انګلند او دی پی اس ایل نه پس دا ډیوډ مالان چې کوم د انګلند کرکټ ټیم کې سلیکټ شو چې په دی پی اس ایل کې د ډیوډ مالان ښه پرفارمنس کړو هغه نه پس د انګلند اوسم انګلند ټي 20 ټیم کې د اوپننګ کوي ښا کامران اکمل چې کوم د هم پېښور زلمی د پاره 3 سنچریانې واخلې وي په مختلف سیزونو کې په یو سیزن کې نه د پی اس ایل کې 3 سنچریانې د کامران اکمل چې هغه د پېښور زلمی سره واخلې دي مارلس سیمیولز چې کوم دی دا یو ډېر ښه کلاړي اوس د ویسټ انډیز ټیم کې نشته دی محمد حفیظ د هم د پېښور زلمی سره گیم کړی دی تقریبا 2 ایډیشن د گیم کړی دی خوشدل شاه او افتخار چاچا صاحب د هم پېښور زلمی سره گیم کړی خو د هغه ټایم صدا سه خاص پرفارمنس نو ور کړی نو ځکه د هایلایټ شوی نو جی ډیرن سمي د کپتانو او کریس جورډن چې کوم دی دا د انګلند آل راونډر بولر زویم خو بالینګ راونډر د سپیشلیټی چې کوم دا د بالر دی وهاب ریاض فاست بالر محمد اصغر افغان چې کوم دی د افغانستان کې لاړی ور سره او حسن علي د پېښور زلمی د پرړې رجات خدمات دی غوړي حسن علي چې کوم پاکستان ټیم ته راغلی نو دا د پېښور زلمی ټیم نه راغلی دی نو هغه ټایم کې حسن علي هم خریدم کې کریس جورډن بالینګ کې خریدن کې ډیرن سمي هم بالینګ کولم به بیټینګ کولو وهاب ریاض هم اوپننګ کې بو سره ډیوډ مالان کامران اکمل او مارلن سیمیولز او محمد حفیظ دای بو سره ښه گیم کولو نو در 2017 د پېښور زلمی وینر ټیم دی چا چې د پېښور زلمی د پاره پی اس ایل ګټلو جی